نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د دنیا په هر کونج کې اوسیدونکو مسلمانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو نو د تاسو په مخ کې په خپل ژبه کې یو مسله بیانوم. هغه مسله دا ده چې کچېره یو شذ بغیر اجازه ته د سړی شذ ده بغیر اجازه ته د کور نه بهر ووځي، آیا د دغه په براشه اسلام څه وایي؟ محترم په دا شی لږ تفصیل دا دی چې کچېره یو ښځې ته مجبوري وي، د مجبورۍ په وجه سره دو د کور نه بهر ووځي، یعنی مطلب یو خو څه وجه وي، د څه ضروري وجه وي، شرعي وجه وي، په وجه باندې دو بهر ته ووځي، بیا خو هېڅ مسله نشته. کچېره دو هېڅ وجه نه وي او د میړه نافرماني کوي، د هغه نافرماني په وجه سره دو بغیر اجازه ته بهر ووځي، نو محترم د دغه په براشه حدیث فرمایي چې دا انتهایی نافرمانه ښځه ده. پیغمبر ته یوه ښځه راغله او ورته فرمایل چې د میړه په ښځه باندې څه حقوق دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې د سړي یعنی د میړه په ښځه باندې دا حق دی چې د میړه اجازت نه بغیر دو د کور نه بهر نه ووځي. که چیرې دو د میړه د اجازت نه بغیر یعنی اجازت یې نه وي ورته کړی، دو ووځي او د الله پاک د رحمت فرشتي د عذاب فرشتي په دې باندې لعنت ووایي چې څو پره د واپس کور ته نه وي راغلي. نو محترمې دا انتهایی خطرناکه خبره ده چې د الله د رحمت فرشتي په چا باندې لعنت وایي. د لعنت مقصد دا دی چې د الله د رحمت نه لرې کول. نور مطلب دا دی چې که چیرې په یوه ښځه باندې یو عام سړی یو د میش په معاشره چې داسې وي چې یو کمزوری سړی هم که چیرې تو ته بداو کوي یا مثال لعنت در باندې وایي هم دا ډېره بده کیسه ده. او په دا نه غټه خبره بله دا ده چې چیرې په ښځه باندې د الله د رحمت او د عذاب فرشتي عذاب وایي، دا راپورې چې تو څو پره دو واپس کور ته نه وي راغلي. نو الله دا وکړو چې د دغه شي نه د میش د ټولې مسلمانې ښځو نه حفاظت وشي. دومره خبره به دا چې بله دا ده چې که چیرې دو بهر ته ووتله، په خپل کوره ته لاړله، مطلب د پلور کوره ته لاړله بغیر اجازت نه، ویس میړه ته څه په چار ده چې آیا په میړه باندې د دې خواروک څوک د دې نوست ویلوړ چې مثال لکه کیم کاپړې شوې خواروک څوک یې شه، دا آیا په میړه باندې ضروري دي که نه؟ نو محترمې دا په میړه باندې ضروري نه دي، څو پره چې دو واپس کوره ته نه وي راغلي. اول خبره خو دا ده. محترمه دومره خبره دا ده چې په ښځه باندې د بچونو پرورش د میړه په کور ښه ضروري دی. که چیرې دا یوه ښځه داسې وکړو چې دو خپل بچون هم ورسره بوځي، نور دا هم دته جایز نه دي چې دو د خپل بچون خپل د پلور کور ته ورسره بوځي، دا جایز نه دي ورته، بلکې په دې باندې چې کوم پرورش دی دا په خپل کور ښه دننه په دې باندې ضروري دی. محترمه درمه خبره دا ده چې په میړه باندې د څه شي ضروري احکام په ده باندې څه شی دي. په ده باندې خو د ښځې حق شته دی. د ښځې یو دا حق هم دی چې ښځه په ټیم باندې خپل کوره ته دی پرېږدي، یا دی خپل ورسره لوټ شي، یا د پلور د کوره یې ورور روشي، یا یې پلور روشي، یا داسې بل سړی روشي چې هغې نه پرده نه وي، هغې سړي سره ده دو خپل کوره ته ولاړ شي. چې کله دو خپل کوره ته لوړه شي د دې زړه لږ کې توند شي، نو محترمې دا هم په میړه باندې ضروري ده چې د تا وقتاً فوقتاً ټیم ورکوي د خپل کور، یعنی مطلب د پلور کوره ته د تا ټیم ورکوي چې دو لوړه شي. اخر شی یوه د نوټ کولو ولا خبره دا ده چې آیا دا مثال چې کله ښځه بغیر اجازته د کور نه بهر ووځي، دا قوانین څرنګه چلیدای شي، د ښځې د میړه په آپس کې محبت څرنګه جوړېدای شي؟ محترمې که چیرې یو سړی دا سوچ وکړو چې زه قوانین جوړ کړو، سخت قوانین چې په دا ځای مه ووځه، ها مه کوه، دا مه کوه، بیا په دا باندې دا رشته یې مو تر اخره پورې وچلېږي. اکثر د میږ محصل دا سوچ دی چې په ښځه باندې څومره سختي وکړي دا را صحیح ده، حالانکې دا خبره صحیح نه ده، بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې چې تاسې چې کوم خپل کور دی د خپل کور ولو سره انتهایی زیاتی ښه شستی، او زه په تاسې په ټولې شي نه زه د خپل کور ول سره نه بهتر یم، مطلب نرمي مې سره کوو. نو محترمې دغه رشته چې کومه ده د ښځې د میړه رشته چې کومه ده دغه په قانون نه بلکې په اخلاق سره چې زیات اخلاق برابر وي په باندې زیاته چلیږي، بلکې په دا بل قوانین باندې بیا سره خطو کیږي. الله دا وکړو چې دا خبرې تاسو ته په سمه چې دیر شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.